چې زړه مینه لویه علاقه ده، لویه میری ده، لوی جماعتونه دي پکې، ډېر خلک دي پکې، لیکن الله پاک دا لږه حصه زر زر قبوله کړه، الله دې نوره علاقه قبوله کړي. لکه یوه محله ده، په دې یوه محله کې دوه جماعتونه دي. په یو جماعت کې زموږ قاري عبدالرحمن صاحب مدرسه روانه کړه، شروع کې دوه درې کسان ورسره، نن واته کاله تېر شول. قاري عبدالرحمن صاحب لویه مدرسه کامیابه کړه، الله دې هغه نوره کامیابه کړي. په زړه وایه امین. په دې دور کې داسې خلک راپاڅېدل، داسې حکومت راغل، داسې سازشونه راغل، داسې منصوبې راغلې، داسې طریقېکار راغل، داسې خلکو ذهن تیار کړو چې موږ دا زړې ویلې د خلکو نه، د پاکستان د مسلمانانو نه، د پاکستان د دیندارو نه، د پاکستان د مسلمانانو نه، د دوی د زړونو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عشق، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دین ختم کړو. تاسو د ختمولو ته ورکوئ؟ حضور ورکوئ وي؟ نور اوچت اواز ورکوئ وي؟ هغه یو ځای شول، دا منصوبه یې جوړه کړه چې موږ به د پاکستان نوې نسل ته، د پاکستان راتلونکي نسل ته، د پاکستان 18 او 14 کاله ماشوم او ماشومې ته داسې تعلیم ورکړو، داسې تربیت ورکړو، داسې کار به ورته ښیو، داسې ذهن به ورته جوړو، داسې فکر به ورکړو، داسې منصوبه به ورکړو چې هغې منصوبې سره، هغې فکر سره، هغې سوچ سره د خپل پلار باغي شي، د خپلې مور باغي شي، د خپل خاندان باغي شي، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین باغي شي، او د پاکستان باغي شي. دا منصوبه به کامیابېدلو ته موږ ورکړو؟ په زوره ورکړو به؟ دا منصوبه مخې ته راغله. دا علماء کرامو په دې باندې نظر وکړو. مولانا احمد قاسم صاحب د علاقې علما کېناستل چې دا نوی حکومت راغلی او دوی دا کوشش کوي چې پاکستان نه دیني مدرسې ختمې شي، پاکستان نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوم ختم شي، پاکستان نه د پیغمبر ګیله ختمه شي، پاکستان نه د پیغمبر پټکې ختم شي. دوی په دې منصوبې باندې کېناستل چې موږ به د دې منصوبې جواب کوو. دوی په ختمولو غواړي، موږ په ختمولو ته نه ورکوو. دوی په ډالر لګوي، موږ سره ډالر نشته. دوی په طاقت لګوي، موږ سره طاقت نشته. دوی په سرمایه لګوي، موږ سره سرمایه نشته. موږ به د الله په توکل باندې په دې جومات کې کېنو او د دې خلکو مقابله وکړو. مقابلې صورت به دا وي چې زه به خپل بچی، خپله بچی، زه به خپل ورور، د خپل خاندان ماشومان، د خپل محلې ماشومان، د خپل علاقې ماشومان دلته راولم. مولانا احمد قاسم صاحب ته به حواله کوم، او مولانا احمد قاسم صاحب او د هغه رفقای کار د دې مدرسې مدرسین، هغوی به ورته د الله پاک قرآن ښیي، د الله پاک دین به ورته ښیي، الف باتا به ورته ښیي. انشاءالله چې کم خلک دا کوشش کوي، دا محنت کوي چې د پاکستان وفادار خلک ختم شي، د دیندار خلک ختم شي، موږ به د هغوی مقابله کوو، هغوی به ختموي، او موږ به انشاءالله نوي نسل ته بیا پیغمبري طریقه ښایو. بیا به په میدان کې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په شان، د صحابه کرامو په شان انشاءالله ځوانان تیارو، او هغه به انشاءالله د دې عالم باطل مقابله کوي. انشاءالله دا سلسله به ختمېږي نه، او موږ به دا سلسله مخکې ته رسوو. نو د دې بنیاد مدرسې بنیاد دا دی. او بیا د اشنا خبره ده، تاسو سکولونو ته تعلیم ته ځئ، هلته وګورئ اوس په پنجاب کې په سرحد کې سکولونو کې نوی نصاب راغلی، 2019 والا چې کوم نوی نصاب راغلی، هغې نه د قرآن ترجمه ختمه کړه، هغې نه د ختم نبوت تحفظ والا عقیده او په هغې باندې مضمون ختم کړو. هغې باندې د پاکستان علماء کرام د پاکستان جوړولو کې کومه قرباني کړې ده، هغه مضمون یې ختم کړو. د صحابه کرامو عظمت والا مضمون یې ختم کړو، دې لپاره چې د خلکو ذهن نه د صحابه کرامو عظمت وځي، د خلکو ذهن نه د جومات او د علماو قدر وځي، چې د علماو قدر ختم شو، مذهب ختم شو. خدای دې نه کوي که داسې دور راغو چې قرآن مجید موږ په شا وګرځولو. د خپل علماء
بیا وګورئ د یورپ والا حشر به وي د پلار او د مور فرق به نشي کولی د خور او د مور فرق به نشي کولی ستاسو علاقې کې څومره خلک په جرمني کې دي څومره خلک په کریډا کې کوي څومره خلک یورپي ملکونو کې دي معلومات دې وکړئ خانداني سیسټم یې ختم دی کوروالی ختم دی د رور پته یې نه لګي د خاندانونو پته یې نه لګي ټول مادر او پیدر آزاد معاشره ده هغوی خپله پریشانه دی چې بوډاګان شي په یو هوټلو کې داخل کړي په کور کې ځای نه ولې چې مذهب یې پرېښودو اوس هغوی هغه منصوبه پاته راوستل غواړي په سکولونو کې دا نصاب راوستلو په سکولونو کې صحابه کرامو مضامین یې ختم کړل اوس د هغوی مقابله ده مولانا احمد قاسم صاحب په دې بوډا ځان باندې ضعیف ځان باندې قربانیو ته او دې ته تیار شو چې انشاءالله موږ به د دې مقابله کوو دلته به مدرسه جوړو او خپلو ماشومانو ته به د صحابه کرامو عظمت د مور پلار عظمت د دین عظمت د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ټول حضور ووایي صلی الله علیه وسلم د سنت عظمت هغه به ورته ښایو او موږ به انشاءالله د زړې بیرې د دې مدرسې نه د دې محلې نه داسې خلک تیارو چې هغه د دین هم وفاداري هغه د اسلام هم وفاداري هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت هم وفاداري او هغه د پاکستان هم